بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو، منګه په خیبر پښتونخوا کې ژوند تېرو. وړاندې پروګرام کې ما ویلي چې دلته به موږ تاسو ته د پښتنو هغه ښه کرکټر او هغه چې کومې بد کرکټر به تاسو ته ښایو په سکرین به راولو چې پښتانه څنګه دي، هغسې به تاسو ته شو کوو په سکرین. منو کتونکو، په 29 اګست باندې په تحصیل تخبۍ مدې بابا یخ کوی کې خټکانو کلي کې واقعه راغلی و. تاسو په سوشل میډیا هغه تصویران کتلي. باقاعده د هغه قاتلانو سره ما انټرویو شوی و په تخبۍ کې. دغه واقعه کې دغه دوه ملګري تاسو ته په سکرین ښکاري. دغه په حق رسېدلي دي د چا د لاسه، د چا د ډز د لاسه. دغه ملګري نن په تورو خاورو کې د خاورو سلی پې جوړ دی. د هغې ځای ته راغلي، د قاتلانو خبرې تاسو اورېدلي دي. اوس د هغې کور ته راغلي، د هغې مشرانو سره خبرې ترې کوو چې دا واقعه څنګه مخې ته راغله، هغې چې څه ویلې، هغې کې څومره حقیقت دی، دوی چې کومه د دوی سره شوې ده قصه، هغې د دوی د خولې نه واورو چې دوی دا ملګري څومره قصوروار دي، هغې څومره قصوروار دي. دوی سره به خبرې ترې کوو. د هغه سړي بیان موږ اخیستی، دې سړي بیان به مخلو. دغه مشران تاسو ته ښکاري په حجره کې ناست دي، هغې سره خبرې ترې کوو. راځئ موږ سره دغه دوه ملګرو کاکا موږ سره ناست دی، د هغې سره به خبرې ترې کوو. کیمرامین صاحب ته خواست چې لږ مخکې راشي. کاکا جي دا راته ووایه ستاسو نوم څه دی؟ جی زما نوم احمد خان دی. دا چې کوم ورېرونه ستاسو پاتې شوي دي، د دوی عمرونه څومره څومره؟ د دوی زما خیال دی یو 40 کاله دي، یو 21 کاله دي، 22 کاله دي. دا مسله څنګه مخې ته راغله؟ تاسو د هغه سایډ بیان موږ اخیستی چې کوم قاتلان دي، هغې سره موږ خبرې شوي دي، هغوی بیان خو موږ اخیستی. ستاسو د سایډ نه څه وایي؟ خبره کوو چې دا دوی د خبرې اترې چې کومې کړي دي دا ټول دروغ دي که نه. الله پاک په سر حضور دی. موږ او دار واره مې دقه وخت کې د سړک نه راغی دا خان عبدالرحمن، او دې کې اطلاع وشوه زموږ دا کور چې کوم دی دا د سړک نه 1 کیلومیټر جدا دی. دا هلکان چې په کومه لار راتله دا لار زموږ کور ته راغلی ده. او د موټر سایکل نه دوی دا واره مې د موټر سایکل د مدې بابا نه په موټر سایکل را ناستو. دوی دا هلکان چې وو نو دا په دې هلک باندې اورټیک دوی وکړو. دا د تخبۍ د سایډ نه راتله؟ دا د تخبۍ د سایډ نه. نو دوی چې کله اورټیک وکړو نو چې دغه ځای ته زموږ د کور ته چې کومه لار راتاو شوې ده نو دغلته زموږ دا واره چې وو نو دا هلکان راغله، دوی موټر سایکل ودرو او ده ته یې وویل چې هلکه دغه دې ولې وکړو، د اشاره دې ولې بله کړې. په دې کې ده کنځل وکړو. دا رویونه زما چې کوم دا ډېر یو اخوا جدا و، خو دې هلک سره دا هلکان د دې واره سره زما په تقرار دي. هلکان راغله، خو دې هلکانو د ټکه چې د موټر سایکل یې ودرو ده ته یې کنځلې وکړې. ستاسو دې وراره؟ زموږ دې واره ته یې په تمانچه کېښوده چې تا دا موټر سایکل په موږ ولې را بچ کړو. که اوس دا زموږ دوی روان یو ځي نو نه جګړه شته نه شر شته، خو دوی ودرېدل. دوی په خپله ودرېدل؟ دوی په خپله ودرېدل. ده ته دی که نه دی رامنې که دی ورته وایي چې هلکه زه خو کور ته تاوېږم. په دې کې زما دا یو وراره هم راغی، دا بل هم راغی. دوی بس یا 2 منټه یا 15 منټه دا خبرې دا تقرار دوی په دې خبرو کې کوي او تمانچې یې راویستلې. دغلته د کلي خلک هم راغونډ شو، خو چې یو سړی وسله راوباسي نو هسه نشي کولی. دوی دا خبره کوي چې یاره دوی سره راشنکوپې وي او دوی سره زموږ یې بېعزتي کوله، زموږ یې پرتوګ ایسته. نو دوی نه خو موږ ښه توره بدنامه نه وکړ چې دوی نه چا پرتوګ ایسته، خو تقرار و او وایي ډز یې وکړئ په دې هلکانو. دوی خو تش تور دي. هغه الله پاک په سر حضور دی چې دوی سره په دې موقع چې حکم نشته. او دا زموږ ځای فاصله لرې ده. دوی چې وایي چې دوی سره شنکوپ و په 6 کسه یو ونیو، په 15 کسه دا بل نیولی او زموږ یې پرتوغاښ ته لاس واچو. دا چې څه وایي دا تش غول خوري. دوی چې کوم دی کوي چې موږ ته مندڼي او موږ ډوډۍ له روان، دوی خو پیسو پسې روانو. دا خو شپته پېرې د خلکو لیدلي ډېرو کسانو بیا پېژندلي چې دا په دې ایسو پسې ځي او رواني او دغه د ایس راوړي. دوی سکیم دوی خرڅوي که نه. نو دا خبرې چې دوی کمې کړي دي نو دا ډېرې خوشې خبرې دي، غلطې خبرې دي. څه چې حقیقت دي هغه الله ته معلوم دی. نه دوی باندې چا ګزار په دې موقع کې کړی، نه په سر مات دی نه په غاښ مات دی. او تاسو تماچې راوباسئ او یو ولی نو یو ولی که نه نو دې دویم څه ګناه کړې ده که نه. او ډزې هم داسې ډزې هم کړي دي چې هغوی سلقم نه دی والی. نو موږ سره موږ د حکومت ته دا خواست دی چې یاره موږ سره د انصاف وشي، مدعیان زموږ ګیر شو، نه د دوی سره زموږ د مخکې نه څه دښمني شته نه نور څه لالچ و که نه. خو خبره دا ده چې دوی ډېر زیاتی وکړو، ډېر ظلم یې وکړو موږ سره. نو زموږ او دا دوی چې څه وایي نو دا چټ دروغ وایي. الله پاک شته دی، موږ به الله له جواب ورکوو. زه په سپینه ګیرې یم، زه غلطه خبره نشم کولی چې نه په دوی پسې چا ماشین وړی
او نه په دوی پسې چا په دغه زما د ورورونو سره یا دوی سره یا چاقو یا تمانچه وي نو دوی به څنګه تلل پوه نه شوې. قدرمنو کتونکو کاکاجي خبرې تاسو واورېدې تفصیل سره چې کومه د ملزمانو بیان هم تاسو کتلی و هغې خبرې مکمل الټه دي. خیر چې سړی ګیر شي د پولیس په ګرفت کې راشي نو د ځان د بچاو دپاره څنګه خبرې کوي دا د دې مشران ناست دي غټه کورنۍ ده. دغه کاکاجي خبرې وکړې د هغه یو ملګري رور پکې موږ سره ناست دی دا دی ده سره هم خبرې ترې کوو چې دی دغه والي سره څه وایي. ستاسو نوم څه دی رور؟ خپل رحمان جی. ته دغه موقع کې چېرته وي؟ زه دغه دکان کې ما ایزي پیسې راواغسې زه کلي ته رالم چې کلي ته رالم نو زه واپس چې کور مې موټرسایکل ودرو زه راوتم دې حواله کې زمونږ د رور رنګ وکړو یاره وایي څه کسان دي وي په موږ باندې تمانچه ایښې ده ما د رور ته وویل ما لکه تاسو ورته څه وایه او موږ درلو نو چې زه کم چې ولګېده دغه کسانو کې شو که نه دی کم چې مړ شو دوی داسې موبایل نشته دی پې نه پوهېږي په موبایل نو هغه چې دی او دغه وکړو نو ما ورته چې تاسو ورته څه وایم زه درځم چې یاره اشنا دي ناشنا دي څوک دي دا مدیان چې کوم دی د کم رور چې ما ته ټلیفون وکړو دا رور مې چې دوی له څنګه راغلی دی ده ورته ویلي دي چې هلکه کنځلې مه کوه او کلې د علاقه د دوی خو نشه کې او کنځلې ډېر داسې کنځلې کولې چې ډېره زیاته بېعزتي دوی زمونږ په دغه کلي کې کوله نو دې هلک ورته چې کنځلې مه کوه نو دې کشر په خوله کې تمانچه ایښې ده نو چې دا څنګه وله د شانه زمونږ دا بل رور راغلی چې هلکه ته کنځل ولې کې هغه ورته چې تا ته نه کومه دا زه دته کوم هغه ورته دا زما رور دی د دومره سام نه ده ورکړی چې یا لاس ورچولي یا دغه د مخې سره زمونږ دا رور په دې سترګه ایښتی و په دې دته مړدکي وتی او دا بل کشر هلک چې و دې د دې وړوکي سره په لاس ولاړو او دې وړوکي چې پوه شو چې دا هلک یې ویشتو نو ده دا ورکوټې د تره زوی چې کوم دی یاسر علي په دې ترخ باندې ایښتی او په دې دته مړدکي وتی و نو دې رور چې مې څنګه منډه کړې نو دا رضا خان چې کوم دی نو ده پې اووه ډزې وکړې هغه نشانې مړدکي معلوم دی ده چې کوم ځای درس بیا د دې نه پس چې کوم دی دا لاول چې د وقوعې نه مخکې زه وروتم د هلکانو ما نه تپوس وکړی وایي موږ ته لږه دا لار سیده که پیرسادو ما ورته سیده ځئ مطلب دوی ډزې وکړې ځان ایستو تاسو خو ما ته خو دا علم نه و چې د زما رونه ایښتي دي کله د سړک ته ورسېدم نو زما د کشر رور رامنډې والي وي کسان په تا درلل ما یاو ما موټرسایکل راتاو کو دغلته کې دوی پسې موږ کلي او دغه منډې تړلې شروع شوې کلي والا خدای دې د موږ د دې کلي والا ډېر قدر وکړي داسې پولیسو ایسیچو پزانی ډي سي پي بشیر خان تفتیشي شیر محمد خان موږ سره ډېره زیاته منډه والې د پولیس ډپارټمنټ زه ډېر شکردار یم خو دغه وخت باندې پولیس راورسېدل کله چې موږ دې خوړ ته ورسېدو د سسوبي چوکۍ والا پولیس ولاړو هغوی ته موږ وی چې زموږ کسان یې ویشتل کسان په دې طرف رالل دلته څه واردات شي هغې له پولیس راغلي پولیسو منډې جوړې کړې چا ورته خوړونه ونیول چا ورته پولونه ونیول خو دا کسان راله دغلته یو مقبره وه په هغه مقبره کې ډېرې جاړې دي په هغې کې پټ شو د هغې نه بیا موږ په خپلو غم شو مړو باندې شو موږ لاړو اسپتال ته بیا د اسپتال نه چې رالو بیا دا بل هلک یاسر علي دی موږ یوړو اسپتال ته دوی بیا چې پوه شوي چې اوس شپه دم شوله بیا تلي دي پیرسادو ته به دې پټو کې پیرسادو نه بیا تلي دي جلاله ته عمرآباد نه وله ګاډې راغلې په هغې کې تلي چې دی وایي چې زما ته د پرتوګ لاس اچو ما نه پرتوګ ایستو تا ما نه توره کړې وه بدنامه دې کړې وه یو به دې ایښتی یو به دې پرېښی یا به دې په خپه ورته ډس کړی یا به دې وایي ډس کړی تا څه تمانچې وي د هغوی څه چاکوان دواړو سره تمانچې د دواړو څه تمانچې وي یو څه توره تمانچه وه یو څه سپینه تمانچه وه په تاڼه کې موجود دي بشیر خان ډي سي پي په ځاني وسنیولي دي زموږ دښمنۍ تېرې شوي خو موږ لکه داسې کارونه نه دي کړي لکه دا ده چې موږ سره وکړو دونه زیاتیات په تا موږ څه نه کول ته ووایې چې د هغه د ما پسې تمانچې راوړي او ما پسې دا راوړي او ته د اوبی ته ځې او بل وي زما شپې تجربه دمک ستا خو په غنو ډیره کې د رزق درک نه لګي یا ایس په دې خرڅول په پردي بچي دې په تبا کړه هغوی در پسې نسکور لاسونه اوچتول په موږ را پرېوتې اوس په د دې نه موږ د حکومت ته بس خبره پرېښې ده موږ سره د حکومت خپله اخري تپوس تاسو نه دغه کومه دا وخت ډېر خلک تاسو ګوري د حکومت په کرسۍ ناست خلک چې کوم قانون جوړوي کوم په اسمبلو کې ناست دي کوم زموږ پولیس ډپارټمنټ هغې خپل کار کړی عدالت ته خبره بنده د هغې نه څه ګزارش کوي څه غوښتنه به زموږ عدالت ته عمران خان ته پرویز خټک ته زموږ دا فرمایش دی او دا متوینا چې موږ سره امداد وشي
زمونږ د مرسته وشي، موږ سره انصاف تی وشي. زیاتې راسه شوی دی او ډېر زیاتې راسه شوی. ماشوم مرګري راوستو تاسو ته ښایو دغه د یو مرګري زوی حبیب الرحمن زوی لور د ساري دغه خو نه واته ورځې مخکې پیدا شوی دغه ماشومه بې پلاره به رالویږي. ډېره د افسوس خبره د پښتانه په ډز مین خلک دي خو چېرته هم سوچ نه کوي چې زموږ دا ډز به څومره غم جوړوي څومره درد جوړوي. زه یم چې دغه دوه جنازې په دې کور راننوتې په دې کاکاجي بسې تېرېږي مخامخ ناست دی خبرې نه شي کولی. دا مشران دي د دغه کورنۍ ډېره ګرانه خبره ده. الله دې په دوی اسانه کړي او الله دې وکړي چې دوی ته انصاف میلاو شي. خو به هر حال موږ به دغه ګزارش کوو دغه ریکویسټ وکړو حکومت ته چې دوی ته انصاف میلاو شي. د دوی د کور نه دوه جنازې وتې غبرګې ګرانه خبره ده. الله دې دوی له صبر ورکړي. به هر حال یو مشر ناست دی. کاکاجي تاسو د کلي کې رشته دار یې؟ زه رشته دار یم د دوی. تاسو څه وایي دې حوالې سره د ملګرو موږ څه خبرې ترې وکړي؟ یاره جي په دې حوالې سره دا خبره ده چې لکه دوی سره ډېر زیاتی شوی دی. که دوی د خپل خلاصي دپاره که دوی ډزې کړی وی نو دوی به تللی وی. دا شی به نه وی شوی. لکه زه هم داسې خبرې نه شم کولی چې دا کوم کار د دوی څه شوی دی. نو بس الله دې وکړي او ستاسو د په مرسته باندې د سیچو صاحب او د تانې د میرزا د ټولو په مرسته دوی له ښه سزا ورکړی شي او دوی ته د انصاف میلاو شي. ډېره مهرباني کاکاجي. قدرمنو کتونکو یو بل ملګری هم ناست دی خو امیر صاحب تاسو راته ووایئ ستاسو نوم سره؟ زما وسیلت خان نوم دی. تاسو رشته کې دي او زموږ د دې رشته داران څه وایي دې حوالې سره؟ تاسو باندې ډېر غم تېر شو ډېر درد در باندې تېر شو ډېر تکلیف درته میلاو شو تاسو له صبر درکړي څه وایي تاسو دې والي سجیز دا خبره کوم څنګه تاسو دا خبره وکړه چې زموږ پښتانه بس په ډز مین خلک دي خو کم از کم د دومره معمولی خبرو د بیاس او تکرار په وجه باندې څوک تمانچې نه روباسي او نه څوک داسې وجل کوي نه څوک داسې وجني لکه په کوم بیرمۍ سره په کوم ظلم سره په کوم غلطه طریقې سره چې دوی دا کردار وکړو د خلکو. خو موږ حکومت پاکستان دا فیل کوو چې کم از کم داسې درند صفت خلکو او داسې ظالمانو خلکو چې معاشره کې دا عام شوي دي او د دې لپاره حکومت پاکستان ته پکار ده چې هغوی د دې مخه ونیسي او دوی سره پوره قانوني طور طریقې سره دوی سره دغه وشي. نو موږ درخواست کوو حکومت پاکستان ته چې د خلکو او په هیڅ قانون د دې سره کمپرومایز ونه شي او د دې خلکو د مکمل چې کوم دی دغه وشي د دې ظلم خلاف د مخنیوي وشي. نو موږ ټول او بل دومره ظلم څوک نه کوي په دومره وړو خبرو باندې چې تاسو تمانچې روباسي داسې ځوان زلمي خلک روډ د پاسه سریام داسې ولې دا خو څرګند بغاوت دی کړی د حکومت پاکستان. ٹھیک شو جی مهرباني. قدرمنو کتونکو خبرې ډېرې وشوې د مشرانو تاسو واورېدې. زه بس یو خبره نیمه کوم بیا دا ویډیو ختمو دغه خبرې سره چې ما وړاندې مې پښتانه په ډز مین خلک دي په معمولي خبره ټوپک تمانچه رالي او د بل مسلمان رور سر شیندي. قدرمنو کتونکو دا مرګري په موقع موجود دا پکې د غیرور دی کوم چې مړ دي دا راته وایي رور ستا نوم سره؟ عزیز الرحمن جی. رور دا راته ووایه ته دغه موقع له څنګه رالې ډزې شروع وي چې ته رالې که نه دوی زباني تکرار؟ یاره جي زه د مدې به باندې را روان وم دا هلکان رالل په ما باندې ګاډی را واچو دې نه بعد بیا ما ګاډی ور اچولې دی دوی ما ته وویل دوی په ما پسې سپیډ کې رالل چې هلکه څه مسله ده ما ورته څه مسله خو نشته خو جي زما دا خاطر نو چې دا دوی به په ما سره داسې کار کوي خو داسې کار زه پوه یم چې دوی به موږ سره داسې کار کوي. زه ولاړ وم پوه شو دا هلکان په سپیډ رالل ما ته مخې ته ګاډی راته وکړو دا هلک یو ورور حبیب الرحمن د ډاکټر نه را روانو یاسر علي هلته کور سودا کوله د کور ته واړې لېږلي دا هلکان دغلته کنځله ویناګانې کوي زما د هرونه دغلته کنځلې واورېدې یو مراد ته وایي ته راوخېجه دې ګاډي ته دا بل نه خطو د مراد ما ته په خوله باندې تمانچه کېښوده د مراد ډېرې زیاتې کنځلې کولې د بل ورته ویې راوخېجه دوی دغلته زما د هرونه رالل کنځل دوی سره زموږ نه لاس لګېدلي نه دغه دوی خو د ځان نه وایي چې پرتوګونه یې رانیشتل چې پرتوګونه ته موږ ایشتل موږ به دغه ځای کې داسې به موږ وټ کټ به مو سره کړو نو دوی به ما دارونه یې راله ویشتل په سر او جي په ما باندې پایر شوی دی دارونه یې راله ویشتل بیا به دې نه بعد چې دی دواړه ویشتل بیا په ما 15 شپږ ډزې وکړې او دوکان هم راته ولګېده کولر هم راته ولګېدو یاره جي دا موقع ګوار ځیمه پوه شوې. دا راته ووایه دغه کسان ګیر دي جیل ته تللي دي ستاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه چې دې ته سره هم پانسي ورکړي څنګه؟ یاره جي زموږ دا غوښتنه چې دا عمر قید شي دا پانسي ګاډ شي جي زموږ حکومت سره دا دغه دی جي. مننه. جي کاکا وایي راته زه به تا ته څه ویم زما خو زوی او دې ځای کې ولاړو بس دا یو هلک دغلته پروت و ما ورته دوکان ته مه ځئ مختصر راته کاکا وایي. نو هغوی ووتل موږ ته خو دا پته نه وه چې دا موږ له اوس مړه راوړي که موږ ته پته وي نو موږ سره دا نه چې څوک کور کې وسله نه لري خو زموږ غریبي ده بس موږ را 15 کاله وشو خدای پاک د دې حالاتو غلطو نه بچ کړي او کور کې خپل
مطلب دا چې غریبیم کوله دا ماشوم ما سره و او د بیبورحمان هم 4 میاشتې لګولي ما هم لګولي زما دا زوی چې و دا 12 پاس و دلته به ما سره کار مار کو ما ته په دغه ورځ وي چې دا جی د پولیسو برتی ده او ما له دا وکم ما ورته زه څه چل به وکم ته منډه ووخه زه به دغه وکم بیا ما دیګر کې ما ورته چې ورشه لږه سبزي راوړه کور ته سبزي نشته دی وته په دغه دکان کې دیم ولاړو زما د وارم دغه ډاکټر صاحب دوستنی والی دا ماشوم تلو مدی بابا ته مدی بابا نه په یو پیرګور ګاډي د دنیا زی په یو بل ور بچ کیږي خدا شي چانه کړه کړه دوی چې موږ سره وکړو چې تاله کرالي ورته ویل که خو تام زیاته او کومام زیاته کو تاسو د څه دوی بلسي ته ډیر ضرورت زما کنځلې کولی په دې کنځلو دوی یا لاس واچو یا وانه چو خو دوی ډول مردینه راکړي دوه نو ته مانچې وي ز پسپینه ګیرم د 500 کالو نه وړېدم زم دغه لرم ګور زه په دیم دروغ نشم ویل خو دوی ډیر سخت زیاته موږ سره وکړو او ډیر په ناجایز زموږ د ماشومان حکومت نه دا پوښتنه کوو چې موږ سره د انصاف وشي او دوی دی عدالت ته ورمخ کې شي موږ اسم نشو کولای نه دښمنی کولای شو نه تربګنی کولای شو خدا دا خبره دی وشي چې حکومت ته ورسره خپل انصاف وکړي بس موږ به دوی سره څه وکړو بالکل جی خبرې دغه مشرانو هغه سیټ خبرې تاسو پرې د دې سیډم بس یو خبره کوم ما وړاندې مې ویل خو چونکې مرګري رااله ما خبره کټ شو چې پښتانه په ډز مین خلک دي نن سبا که ګوري من ګورو اخبار ګورو ټي وي ګورو خبرونه ګورو اکثر هر ورځ کني په دوه مرسته مخه داسي کیس مخه تر راځي چې باغې کې منس کې صحیح نه معمولی خبره او بس ټوپک ته منچره والی ډزو کې بل انسان وجني قتل عام شوی دی من که چرګ علالو په کلی کې اکثر زموږ چرګ خلک راوالي د کلی د یو سر نه بل سر ته وي سو کې نشه علالو دوم نه نشو کولای په کمزوري خلک او داسې خلک هم شته په پښتنو په معاشره کې درندگان چې هغه د یو بل مسلمان رور ککري وشندي او پړه کې سره هم ناراضي چې زه به خدای له جواب وکم رسول الله به جواب وکم دا خلک چې جیل تلار د جیل په تور تنبو بجون تیری الله دې وکړي چې دوی ته 500 ملاو شي ځکه جرم به د معاشرې نه ختم شي بل به سبق والی د دوی به که دغه کسان مړه شي کوم نشي دوی به زم چې هغه دغه به ته ملاو نشي دوی رته چې کوم درد رسیدلی او به هر حال سناسبه دوی ته تسلی ملاو شي چې او بس سزا ول حکومت ورکړله د دوی د کور نه چې کوم دوه جنازې وتی هغه په دغه کسانو په مرګ واپس نه راځي او به هر حال لګه رته به لک سکون ملاو شي چې حکومت ول سزا ورکړله زه اکثر داسې پروګرامونه لازم تاڼو ته موږ د قاتلانو سره خبرې کوو ار یو موږ په خیمانه موږ په خپل جرم په خیمانه خو د ډز نه مخکې چا مونږ ویل چې زه لک سوچ کوم دا خبره په خبرو حل کیږي الان کې زموږ مشران شته منګه په اسلام مین خلک په دین مین خلک د دین سره مینه ساتو خو چری زمنګ بعضی غلطیان موږ په داسې ځای کې ودرې چلته موږ سره په خیمانه نه بغیر بل سلار نه د مشرانو خبره تاسو اورئ د زمنګ حکومت پاکستان ته چیف جسټس ته خپل عدلیه ته دغه گزارش ته چې تاسو په خپل اسمبلی کې داسې بلونه پاس کې داسې قانون سازي وکړي چې چری هم داسې یو کس را پاسي چې د بل مسلمان سر شیندي دغه د خاور د سلی نه لاندې کوي چې هغه ته سریام 500 ملاو شي یو ته ملاو شو بل به داسې نه کوي نن هغه دورونه د خاور د سلی نه لاندې پراته یو دلته په کور کې درد غم د جړه د یو پکې ماشوم لور پاتې شوته دغه ماشوم چې رالویږي د مور نه د پلار غوښتنه کوي زین دغه مور سره به جواب نه چې ستا بابا څه شو چرته تللی الله دې په دوی باندې اسانه کې والله دې په پښتنو باندې خصوصي رحم وکړي الله دې زموږ د معاشرې نه دا جهالت ختم کړي او الله دې وکړي چې دوی ته انصاف ملاوي شي امين کوي